105 روایت د سیدی چې هغه د قران سره موافقت خوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مفتی سره موجود یم. نو مال چې نن ته یو سوال وکړو چې نن سبا یو فتنه راچوته شوې ده چې د احادیثو انکار کوي، نو دې باره کې مفتی صاحب څه وایي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. تا ډېره مننه چې موږ ته دې وخت راکړو او په دې پلیټ فارم باندې زموږ سره یو ځای شوې. او واقعي چې دا ډېره غټه فتنه ده نن سبا چې د حدیثو انکار کوي. یعنی په دنیا کې مختلف فرقې دي، مختلف مذاهب دي، بیا پکې مختلف ادیان. په دې کې تاسو وګورئ نو په اسلام کې کله څوک راپاسي هغه د قرآن انکار کوي، کله څوک راپاسي د حدیثو انکار وکړي، کله څوک راپاسي د صحابه انکار وکړي، کله پکې د یو څه کله بل څه انکار. خو د حدیثو انکار دا یو لویه فتنه ده. د هغې وجه دا ده چې تا د حدیثو انکار وکړو نو گویا چې د اسلام دی د یخ نه د هغې بیختني وکړله. چې د حدیث دی د منځ نه ویسته نو بیا قرآن کې هم نه دي صفاتي. ځکه چې حدیث دپاره د حدیث د تعلیم دپاره هغه رسول الله مبارک راغلی دی. الله تعالی د هر کتاب دپاره نبی را لېږلی دی چې هغه د خلکو ته په صحیح طریقې سره د هغې تشریح وکړي، د هغې تفصیل وکړي. د رسول په ذریعې سره چې کوم الفاظ د هغې د خولې نه وځي نو هغې ته حدیث ویلی کېږي. اوس دغه حدیث امت ته رارسي. اوس که دغه حدیث ته د منځ نه وباسې نو د قرآن هغه تشریح به بیا ته کوم ځای نه راوړي. نو د دې په وجه باندې ستا اسلام چې دی هغه نیمګړی پاتې شو. حالانکه الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا، چې ما په تاسو باندې هغه نن نعمت په نن ورځ کې تمام کو، پوره کو. د څه په وجه باندې؟ د اسلام په صورت کې، او دا اسلام تاسو د پاره ما خوښ کو. نو که اوس د اسلام دا دین مکمل نه وي نو الله تعالی به بیا د آیت نه را لېږلی. اوس الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، چې د الله اطاعت وکړئ، د رسول اطاعت وکړئ. او اسې نه چې په دې دوو کې د یو نه انکار وکړئ، ولا تبطلوا اعمالکم، او خپل عملونه باطل نه ضایع نه کوي. نو د یو نه به هم انکار نه کوئ. او رسول چې کومې خبرې کوي نو هغه د ځانه نه کوي. ځکه چې قرآن مجید کې په خپله الله تعالی فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. رسول چې کومې خبرې کوي نو هغه د ځانه نه کوي بلکې هغه وحی دی، الله تعالی طرف هغه وحی رالېږلی کېږي. بل سورې نساء کې الله تعالی فرمایي من يطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول اطاعت وکړو نو ګویا چې د الله تعالی اطاعت وکړو. اوس تاسو ته ما وویل چې د یو انکار کول د خپل دین باطلول دي. الله تعالی فرمایي ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله تعالی صراحتا په سوره نساء کې دا فرمایي چې کم خلق کافران دي او کفر یې کړی دی د الله او د الله د رسول متعلق، او یاد دې دواړو په منځ کې فرق کوي، وایي چې الله ځان لده او د رسول چې دی دا ځان لده. نو دا خلق د کفر او د اسلام په منځ کې ځان له یو بل لار ګوري او ځان ته بیا اعتدال پسند وایي. نو دا خلق دا یو قسم کافران دي او الله تعالی به په جهنم کې د دوی دپاره ټکانه چې دی ایښودی او سخت عذاب. نو د دې نه معلومه دا شوله چې قرآن مجید منل دا څنګه عین اسلام دی، نو دغه شان حدیث منل دا هم عین اسلام دی. د قرآن انکار چې څنګه کفر دی نو د حدیث انکار هم کفر دی. او څوک چې پکې داسې وایي چې یاره 30 حدیث د قرآن موافق دي، 100 د قرآن موافق دي، 150 د قرآن موافق دي یا 100، نو دغه خلق د دې حدیث د دې قرآن د آیت مصداق ګرځي چې نؤمن ببعض ونکفر ببعض. زموږ خپله مرضي ده، د بعضو به انکار کوو، د بعض چې دی په هغې به ایمان راوړو، هغه به منو. الله تعالی وایي نه، ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې پوره پوره داخل شي. داسې نه چې بعض کم خواهشات دي جو هغه به منم او چې کوم هم نه وي د زړه هغه به نه منم. نو لهذا د دې فتنې نه ځان وساتئ. انکار حدیث وړه فتنه نه ده، د عقیدې سره دې تعلق دی. دا د رسول الله رحمت للعالمین کائنات سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم دا غي سره متعلق دی. نو لهذا دې نه ځان وساتئ. الله تعالی دې په دې خبرو موږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.